حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې 15 انعامات داسې دي چې دا الله رب العزت په رمضان مبارک کې خصوصا زما امت ته راکړي دي، او دا داسې انعامات دي چې زما د امت نه مخکې نور امتونو ته دا انعامات الله رب العزت نه دي ورکړي. په هغې کې اولنی انعام چې دی هغه د روژهدار د خولې بدبویي ده. دا انعام الله رب العزت مخکینی امتونو ته نه دی ورکړی، او دا د روژهدار د خولې بدبویي دا الله رب العزت ته دومره خوښه ده چې د مشق او د عنبرو د خوشبونه زیاته خوښه ده الله رب العزت ته دا خوشبویي. او ورپسې په دویم نمبر دا انعام دی چې د روژهدار دپاره روژهدار چې کله روژه ونیسي نو د روژې نیولو نه واله تر روژه ماتې پورې دته ټول مخلوق د الله رب العزت دا د مغفرت دعاګانې کوي دغه انسان ته، دغه بنده ته، تر دې پورې چې په سمندر کې ماهیان چې دي دا د روژه ماتې پورې دغه روژهدار ته دعا کوي د مغفرت. او دریم دا ده چې الله رب العزت د روژهدار دپاره روزانه د هغه جنت چې دی دا ښایسته کوي، او ورته فرمایي چې ډیر زر ده چې زما نیکان بندگان چې دي د دنیا دغه مشقتونه به ختم کی او به غورځي او را بشي ستا طرف ته. نو دا انعام داسې دی چې دا نورو امتونو ته الله رب العزت نه دی ورکړی، او روزانه د دغې روژهدارو دپاره د دې د جنت چې کوم محلونه یې دا ورځ په ورځ ښایسته کېږي لګیا دی. او څلورم دا ده چې په رمضان المبارک کې چې کوم سرکشه شیطانان دي، غټ غټ شیطانان دي، دا الله رب العزت قید کوي بندهی، او د هغې چې کم کارکردګي ده یعنی د رمضان نه بغیر چې کم هغې غټ غټ ګناهونو ته انسان بوزي نو په رمضان المبارک کې هغې نه دغه طاقت واغستلی شي او هغې قید کړی شي. او پنځم دا چې دا انعام دی د الله رب العزت په روژهدارو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې چې الله رب العزت د رمضان المبارک په آخري شپه باندې د ټولو روژهدارو مغفرت کوي. نو دا 15 انعامونه داسې دي چې د الله رب العزت د طرف نه په موږ باندې خاص دي، دا نور امتونو ته نه ورکړی شوي. دا انعامات صرف امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوي وو. نو لہذا موږ ته پکار دي چې د رمضان المبارک د روژې ډېرې په صحیح طریقې سره ونیسو، او دې کې چې کوم اعمال موږ ته ښودلی کېږي د هغې پابندي وکړو. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي. عربية قلبي وروحي